عائشة قالت السنة على المعتكف ألا يعود مريضا ولا يشهد جنازة ولا يمس المرأة ولا يباشرها ولا يخرج لحاجة إلا لما لا بد منه ولا اعتكاف إلا بصوم ولا اعتكاف إلا في مسجد جامع. حضرت عائشة رضي الله تعالی عنها فرمائی معتکف باره کې چې معتکف کوونکی هغه دپاره یو قاعده باندې چې الله یعود مریضا هغه د مریض تپوس نشي کولی. څوک چې اعتکاف ته کېناستو هغه د بیمار تپوس ته عیادت ته نشي ورتلی. ولا يشهد جنازة او بل شرکت نشي کولی په جنازه کې کفن دفن کې شرکت نشي کولی. ولا يمس المرأة ولا يباشرها هغه خپلې بیبي سره د زواج او خواته سره نشي ورتلی د شهوت په نظر سره. ولا يخرج لحاجة إلا لما لا بد منه او بهر نشي وتلی حاجت دپاره الا مگر داسې چې د هغه نه خلاصې وي. مثال په ډول ډک بول وي تش بول وي استنجا دپاره داسې وي چې د هغې د ضرورت هغې د خلاصې نه کېږي دې نه علاوه نشي ورته داسې ضرورت وي هغه رسلی شي. ولا اعتکاف الا بصوم او اعتکاف نشته الا بغیر د روژې نه. معتکف په روژه وزار وي روژه به نیولې وي بغیر د روژې نه اعتکاف نه کېږي. ولا اعتکاف الا في مسجد جامع او اعتکاف کوونکی دا اعتکاف نه کېږي مګر کېږي جامع مسجد کې مطلب پنځه وخته لمونځ داسې یو جومات وي چې پنځه وخته پکې لمونځ کېږي هغې کې به اعتکاف کوي. حضرت عائشة مور بیبي دې حدیث شریف کې د اعتکاف دپاره یو قاعده دستور ضابطه مقرر کړې ده چې معتکف کوونکی جنازې له نشي کوي بیمار تپوس له نشي تللی او سړی به ناست وي بیبي ته د شهوت په نظر باندې نشي ورنږدې کېدی او روژې نه بغیر اعتکاف نه کېږي. داسې جامع مسجد کې به اعتکاف کوي چې هغې کې پنځه وخته لمونځ کېږي.